أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم ستاسو محمد صالح. یو ځل بیا نیغ په نیغه د کالام مخودک په روډ باندې ولاړ یم. دا وخت زما سره ملګري ولاړ دي. د دوی نه به موږ اورو چې دوی کله راغلي دي دلته د کالام ته او د کالام نه څه خوندونه واغسته، څومره مطمئن دي د دې علاقې د دې خلقو د رویې نه څومره مطمئن دي، بیا د دې ځګي د آب و هوا نه څومره مطمئن دي. زه غواړم چې د دې نه وړاندې زموږ کیمرمین دا کومه نظاره چې ده د مغوډن دا لار چې کومه ده دا کونډه سیندري لږه داسې راواړوه د تا وکړي چې دغه شان تاو شه دې بل طرف ته داسې دې خوا راواله دا تاسو کتی شئ دې خوا دې طرف ته تاسو ودې لیکونو ته پوښتنه زموږ سره خورشید بھائی ولاړ دی. خورشید بھائی کالام ته کله راغلي؟ مونږ هو اعوذ بالله من الشیطان ډاکټر صاحب موږ کالام ته پرون راغلي او د تالاش نه روان شوي. پرون ماښام راورسېدو کالام ته او ډېر ښایسته ځګی دی کالام و. روډ یې ماشاءالله ډېر مزدار شوی دی، بالکل سپیشل روډ دی او ډېره ښایسته شپه مو وکړه، ډېر ښایسته انجوایمنټ هم وکړو او اوس داسې راوتي بار ته. دا ملګري وایي چې مهوډن ته چکر وخو نو تاسو ټول ته خواسته چې راشئ. ډېر ښایسته مزدار ځګونه دي او ټول یې وګورئ او مزه کوي. په نسبت د پنجاب نه دلته اوس هر څه شي ماشاءالله ټول نه ښه خبر ده چې روډ یې ډېر مزدار دی. دا راته ووایه روډ هم مزدار دی. د دې علاقې د دې خلکو رویه د میلمنو سره څنګه؟ دا راته ووایه. د علاقې خلک خو ماشاءالله ډېر ښه خلک دی، د میلمنو سره ډېر ښه مدد کوي او ډېر ښه سلوک ورته کوي او ډېر په احترام راځي. موږ خو د پرون نه دلته پاتې شو، شپه مو وکړه، ورځ هم تېره کړه، هېڅ قسمه دغه موږ ته اوس تکلیف چې د میلاو نه شو. ډېره مننه او خوشحاله اوسئ. زموږ سره حاجي غلام اکبر صاحب دا وخت ولاړ دی. غلام اکبر صاحب د دې ځګي موسم څنګه دی؟ د کالام بیا د مهوډن دا لار چې کومه ده څه به په دې حواله موسم څنګه دی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. شکریہ پنجاب ساتھی سے تاسو موږ له دونه د مقرر کړل لار ته راغلی او دلته سره و چې میش ته راشه. دلته زموږ سره ټول ټیم نشته دی جی کاروباري نه د پوه شو نو هغه د جمعې هغه چوټي نو پرون راغلي دي جمعرات ته او دلته ښه انجوایمنټ ان شاء الله چې اوس غلام اکبر صاحب وایي چې موږ پرون راغلي دلته موسم ډېر زبردست دی، ډېر ښایسته دی، بلکې خلک چې کوم دی د دې ځګي ډېر مینه ناک دی، ډېر خلوص والا خلک دی او دا هم وایي چې غلام اکبر صاحب یو نامي ګرامي شخصیت دی، یو بزنسمین هم دی. هغه وایي چې زموږ بدنصیبي دا ده چې موږ سره ټایم نه وي، خو دغه ورځ دوه زموږ سره یي، خو د کومو ملګرو سره چې ټایم ډېر زیات وي نو هغوی له پکار ده چې هغوی خامخا راشي او د دې ځګي د خوندونو مزې واخلي. لږ داسې مخکې تاسو ما پسې راشئ نورو ملګرو نه ارشاد وایي تاسو څه وایئ د دې ځګي په حواله باندې، د دې په ښایست باندې، د دې د علاقې چې کوم حسن دی، بیا د خلکو کومه مینه ده څه به وایئ په دې حواله؟ زموږ د سمرګرو د ډېر ورځو نه پروګرام و چې مونږ د کلام چکر و. په دې کې زموږ د فضل وهاب بھائی، د انعام بھائی، د غلام اکبر صاحب او د خورشید خانه دې ملګرو ډېر کاوش و او د دې هغه کوشش یو رنګ راوړو. اخر کې ملګري تقریبا 10-15 کسان مونږ متفق شو په شریکه، تقریبا په 3-4 ګاډو کې مونږ رالو او لار خو ډېره بهترینه وه. ځینې ځایونو کې لږ ځای چېرته اوبو وړی هم دی، بهرحال هغه هم حکومتي کارونه باندې شروع کړي، کوشش کوي. دلته یو منظر ډېر ښایست ډېر زیات دی، منظر ډېر ښکلی دی او بل زموږ ملګري هم ډېر ښایسته دي. زموږ ډېر ګپ شپ هم ولګېدو، مونږ ډېر انجوای کړو. ما خو بهر هم تقریبا د 18-20 سال نه زه راځو، خو داسې انجوای مونږ چېرته نه ده کړی. او بل زموږ سره چې کوم ملګري دي ډېر خوش اخلاقه دي، ډېر خدمتین دي، د یو بل ډېر خیال کوي. او بل د دې ډېره ښکلا چې ده چې څومره مخکې ځي نو دا بل کمراټ چې نو کمراټ ډېر بهترین دی. په دې طرف کمراټ ته هم لار روان ده. نو زموږ یو درخواست هم دی د حکومتي غړو ته که چېرې د دیر په طرف باندې زموږ کم روډ چې اسان دی کمراټ ته چې هغې باندې توجه وکړي او هغه ورکړي، دیر وروسته پاتې نه کړي. خاص کر وزیر اعلی صاحب ته، وزیر اعلی صاحب دې په دې باندې بالکل
نوټس وکړي او په زر تر زر په هغې باندې کار شروع کړي، که هغه د موټروی په شکل کې او که د جي ټي روډ په شکل کې، نو چې کومراد جوړ کړي موږ ته په ډېر نږدې دی، موږ ته به ډېر سهولت وي. که دا وکړي نو ډېره مننه. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ، ننګیالی بریالی اوسئ. السلام علیکم ملګرو. مهوډن طرف ته روان یو. د مهوډن د لار هم تاسو کتلی شئ او وړاندې به ځو. د مهوډن په حواله باندې به خبرې اترې کوو. د دې د خوبصورتي چې کومه ده، د ښایست چې کوم دی، دا تاسو ته ښیو. دا هر څه تاسو کتلی شئ. دا ښایست به زه په تاسو باندې اینم تر د مهوډنه پورې. دا تاسو کتلی شئ، د علاقه م کتلی شئ. چونکې ځای په ځای باندې روډ چې کوم دی دا خراب دی، نو د دې مطالبه ضرور وکړو. مطالبه به ضرور ځکه کوو چې تاسو ولیدئ چې زموږ نه پکې موبایل هم ولوېدو، نو د دې مطالبه کوو چې یاره دا روډ پوخ کړه شي، نو بیا به پکې موبایل د چا نه ولېږي په لاره. دا ځای په ځای باندې دا خلک تاسو کتلی شئ چې ناست دي. دا پکې لګیا دي، وږي پخېږي. دا هم تاسو کتلی شئ. دغه ښایست ته ورو ورو ورنږدې کېږو. انشاءالله دا به ښایسته ښایسته نظارې دا به زه په تاسو باندې اینم. د دې ځایږي ښایستونه وینئ تاسو. سردار ودرېږه، سردار ودرېږه. ته ما ته لږ ودرېږه، دقه ما ته ګوره، ته دقه شان ودرېږه.